الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم. شكرا للشرك والسلام. زما درنو قدرمنو بزرگان ملت، علماء کرام، پرجنمین مسلمانان ورونو، نن خو زه ډېر خوشحاله یم الحمدلله چې زما په 20 کاله کې په دې بر کالونۍ کې نن د اوله خوشحالي ده د علماو د قرآن جشن دی. نن دغه ځکه دغه حال نن به پر ټولو ځکه ته فخر کوي چې نن په ما باندې د الله د لویي د قرآن د عظمت خبرې کېدلې، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د نبوت د رسالت خبرې کېدلې، په تاسو باندې چش کېدل. داسې هر وخت راځي چې په دا کې په ډول و باجه و سرناب وي بدلې به وي، لیکن نن الحمدلله ثم الحمدلله ثم الحمدلله نن په دې کې د قرآن د الله د وحدانیت خبرې کېږي. نو ډېر د فخر خبره زما ورونه. الحمدلله دغه مدرسه دې خدای کامیاب او کامرانه وساتي. نن د شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا فیض خان رحمت الله تعالی علیه دغه خوب پرسو، هغه به ما ته دغه ویل چې زما دا خواهش دی چې زه په دا قبري کې مدرسه خلاصه کړم. نو ما به ورته ویل جدي مولوي صاحب، لیکن هغه ته الله موقع نه کړه ولا وخت نه کړلو. اوس د دارل چې موږ دې ناست یو دا خبره اورېدل هم ثواب لري، ویل هم ثواب لري. د دې هر ذرې د قبر ته به ورسېږي انشاءالله. الله تعالی د دې بچارو ته نور توفیق ورکړي چې دغه نشر مکتب وځي، دا پروګرام مکتب وځي. زه خپله خبره نه کوم، زموږ درانه قدرمن علما که هغه د حضرت مولانا عبدالکبیر برشوري صاحب، مدجله العالي مولانا مفتي احمد خان صاحب، خطیب جامع مسجد کندهاري بازار کوټه، او نور علما ناست دي. زه په خبره ده چې الحمدلله ګلان ناست دي. د ګلان والدین ته د اقرباو ته د دوی د زړه د خلوصه ډک مبارکي ورکوم چې الله تعالی د دوی ته د استقامت ونصیب کړي. ورونو پر دغه مه دروئ چې بس قرآن په یاد کړي. والدین ته خدای پیغام دی، پر دغه مه دروئ چې قرآن یاد کړي. زما زوی حافظ قرآن سو، مخ ته یې لک، کتابو ته یې لک، علم ته یې لک چې علم حاصل کړي. مخ یې لکئ، دا به ډېره ګټه وي، د دنیا او د آخرت به ګټه وي. نو انشاءالله تعالی والدینو اجر مدري مرض څنګه دغه تر به خوښه وي چې مخ ته یې راکړئ. په کور کې الله تعالی مددګار الله تعالی ذات دی، ساتونکی حضرت رب العالمین دی. تاسو د مولانا اخلي رحمد احمد صاحب ته او مفتي مشي محمد صاحب ته د دوی کوم چې استاد محترم دی قاری صاحب ما ته نه دی رامنو، دوی ته دعاګانې کوئ چې الله تعالی د دغه مدرسه کامیابه کامرانه وساتي. الله تعالی د دوی دغه محنت نه ضایع کوي. که چیرې تاسو په دا بچر د قرآن برته پرېښو نو پوه شئ چې دغه محنت ضایع ولاړی. نو انشاءالله دا محنت به نه ضایع کوو. زه یې بیا دا والدین ته د زړه د کومې مبارکي ورکوم. الله تعالی دې د دوی پر کور باندې نور به چې کوم چا په کورو کې د قرآن شوق لري بچارې، الله تعالی دې هغو ته هم د دې توفیق ورکړي چې د مدرسې سره تعاون باید چې موږ ترې وکړو. دا یو مدرسه ده الحمدلله په کالي کې خلاص شوله. نن الله پاک په دې کالي باندې د رحم باران بشم رحمتونه ووري.
بارك يرزقنا ناجور السلامة السزب القدر نسمة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. له ټولو جلسه ګاه څخه ډېر په معذورت سره ګزارش کوو